نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وقال تعالى في مقام آخر وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى في مقام آخر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرات علماء کرام بالخصوص دغه مسجد خطیب صاحب او زمونږ ډیر محترم مولانا رفیع الله صاحب داغه جمله مرګري علما او ډیرو محترم مسلمانانو ورونو اولا خود د حضرت مولانا رفیع الله صاحب او داغه د ټولو مرګرو علماو او ستاسو ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو زه یو ادنا طالب علم د دې وړ او جوګو غړلم چې د الله دغه کور کې د دین په اساس او بالخصوص د ختم نبوت اساسی او اهمه مسله هغه باندې څه خبر استاسو وړاندې عرض کوم محترم ورونو داسه خبره نه ده چې دنیا د حقایقو نه انکار نه کوي حقایق فی نفسه اشیاء ثابته دي خو بیا متعنتین او معاندین موجودی او حقیقت نه انکار کوي گر نبیند بروز شب پر چشمه آفتاب را چگونا تاسو خاپیرک پیجنئی اردو کی ورطا چمگادڑ وئی او پا دی انگریزی کی ورطا بیٹ وئی دا د عمران خان بیٹ نه دا خدای والا دی عزیزانو دغه خاپیرک د حقایق
حقایقو نه انکار کوي ان سنس د نور د حقیقت نه واقف نه دی د نور رڼا نه پیژني او کته ورته نور باندې یو لچروم کې د بیا هم تسلیمولو ته تیار نه دی خو د خاپیره کې انکار سره د نور وجود داغه شوها داغه رڼاګانی هغه کې څه فرق ناراضي خو بیا منکر موجود دی او بیا انساني دنیا د روز اول نه یو بل سره د کین چاتانی شکار ده متنبی ډیر عجیبه خبره کړې ده چې تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الا على الشجب والخلف في الشجب متنبی وایي چې انسانان په هر شی کې یو بل سره اختلاف لري د اتفاق تصور دنیا کې شته نه چې خلک د ټول په یو شی باندې متفق شي هغه وایي ها په یو شی باندې انسانيت متفق دي اختلافو ولا الله اتفقوا على الله يتفقوا په دې متفق دي چې متفقيږي بنا نو محترم ورونو د دغه وجه د خدای وجود د دې مقررین او منکرین دواړه هر دور کې